نن د طلاق اول قسم هغه دی چې په تحریر سره طلاق کی که نه کیږي. ولې اوس موږ چې کم دور سره تېرېږو دی کې موبایل راغلو، واتساپ راغلو، میسج راغلو، نه د خپل مدعا د اظهار دپاره څنګه ژبه استعمالېږي دغه رنګې کتابت هم استعمالېږي. کتابت ویل کېږي لیکلو ته، اور کتابت یعنی لیکل په باره کې یو مشهوره قاعده ده چې الکتاب کالخطاب، د لیکل داسې دی لکه مخامخ خبرې کول، لکه څنګه سودا، نکاح، اقرار کې کتابت ته اعتبار وي، دغه رنګې طلاق په باب کې کتابت هم معتبر دی او دې سره طلاق وکړی کېږي. اوس د لیکل بیا دوه قسمه باندې دي. یو ته ویل کېږي کتابت مستبینه، یعنی بالکل چې هغه واضح وي پړویږي، اور کتابت غیر مستبینه چې کم نه پړویږي. پهله قسم تحریر په سلسله کې اصول دغه دی چې یو تحریر هغه دی چې هغه پړویږي، پړویدو سره هغې باندې پوهیږي هم، اور هغه تحریر داسې یو شیز باندې وي چې هغه ټوس وي، لکه مثال په طور باندې کاغذ باندې، په دیوار باندې، په ځمکې باندې لیکلی شوی وي. فقهاو په نسبت باندې دې تحریر ته کتابت مستبینه ویلی کېږي. او دی بیا دوه قسمونه دي. یو قسم هغه چې هغې ته کتابت مرسومه ویلی کېږي. څه مطلب؟ هغه تحریر چې هغه باقاعده باضابطه طور باندې طلاقنامې په عنوان باندې لیکلی شوی وي. د سټامپ پیپرو کې تاسو کتلی وي چې کله سټامپ نویس ته لاړ شي نو هغې ته وایي چې یاره طلاق مسله ده، نو هغه یو سټامپ پیپر راولي، هغه باندې اول نه لیکلي طلاقنامه، ښځې نوم ولیکي، خاوند نوم ولیکي، دې منځ کې دا د طلاق شوی دی. او دویم دا چې هغې کې ښځې مخاطب کړي وي، یعنی زید فاطمې ته طلاق ورکوي، یا صراحتا نومونه ذکر کړي وي چې د زید فاطمې ته طلاق ورکړی دی، اور یا صراحت سره څه شرط ذکر کړي وي هغې پورې دا طلاق تړلی وي. او مثال په طور باندې دی ویلی وي چې کله زما دا خط، زما د لیکل تا ته راورسېږي نو تا ته طلاق دی، ښځې ته دا ولیکي. نو فقهاو په نسبت باندې د کتابت په دې قسم سره هر صورت کې طلاق واقع کېږي چې خاوند طلاق نیت کړی وي او که نه وي کړي. زید فاطمې ته دا ویلو، سټامپ پیپر باندې لیکل وکړو چې د دوه ګواهانو په مخ کې زه دې فاطمې ته طلاق ورکوم، بیا ورته دا ولیکي چې ای فاطمې د ما لیکل څنګه تا ته در ورسېږي، تا ته طلاق دی. نو دې سره که نیت وي او که نه وي طلاق واقع کېږي. دویم هغه صورت دی کتابت غیر مرسومه چې هغه کې یو سړی په یو کاغذ باندې لیکل ورکړي، مضمون او عنوان نه وي پکې، ښه بس لیکلي وي طلاق دی، طلاق شوی دی او طلاق دی، او بس بیا هغه کاغذ ښځې ته ورکړي. نو دې کې اوس نیت ته اعتبار دی. که چېرې د طلاق ورکولو نیت وي بیا شوی دی، او که نیت نو بیا نه دی شوی. لکه تاسو ته ما ویلو دلته کې یوه مسله راغلې وه، ښځه یې ډاکټر ته بوتلي وه، مشوم علاج یې کړی، بس ورپسې دویانو پرچې کې د نر بچې میډیکو دوکان کې ناست یې ورته لیکلي وو طلاق یې طلاق یې طلاق یې. پرچې بیا دوی پرچې کې چولي وه. ښځه چې کور ته تللې ده هلته یې کتلي هغه ډاکټر پرچې سره یوه بله پرچه راووته تعلیم یافته وه. نو بس بیا موږ سره بېته وکړه، ما ورته ویل دا طلاق شوی دی. او خاوند یې موږ تپوس وکړی چې بس دا ما اخیرا دا نیت کړی چې د دې ځل علاج وکړم که به دا اخري علاج دی بیا هر څه ختموم. منه خو یې د غر نه کړه، خو دا طریقه خو نه وه، یو ځل به ته په خولې ویلي وو، خیمانه شوی بیا هم به درته جوړه کړې وه. خو وروسته بیا ډېر زیات خیمان و، بیا ډېره غټه لانجه کونجه جرګې ونه جوړې شوې، به مو ورته ویل جرګې بیا خپلې کوي، موږ د نه لړو. دویم قسم هغه دی د لیکلو کتابت غیر مستبینه چې هغه وي چې هغه پړویدل او پوهېدل ممکن نه وي، اور تحریری په داسې شیز باندې کړی وي، لیکلي کړي وي چې هغه ته قرار نه میلوي. لکه مثال په طور باندې هوا کې ولیکلو طلاق، نو هوا کې به اوس دا څوک پړوي، اور یا دا په اوبو باندې لیکلو کې ګوتو سره لګیا وي، اور یا په برف باندې لیکل وکړي. نو دې صورتونو کې فقها وایي چې دا کم لیکل دي دې ته کتابت غیر مستبینه ویل کېږي، او فقهاو په نسبت باندې دې سره طلاق نه کېږي، اگر چې د طلاق نیت خاوند کړی هم وي بیا طلاق نه کېږي. ولې په اوبو به څه لیکل کېږي، هوا کې به څه لیکل کېږي. او دې سره سره طلاق بالکتابه، دې ته طلاق بالکتابت ویل کېږي نه عربي اصطلاح کې، یعنې هغه طلاق چې هغه په لیکلو په ذریعې سره دی. اوس که چېرې د کم د طلاق تحریر دی هغې کې دا لیکلی شوي چې تا ته طلاق دی، نو لیکلو وخت سره طلاق وشو. مثال زید فاطمې ته په کاغذ مې ولیکلو چې ته طلاق یې، بس ما هغه ټایم نه طلاق وشو. اوس به د ښځې عدت د هغه ځای نه شروع شي. دې صورت کې دغه الفاظ چې کم دی لیکلی دي فوراً طلاق واقع شو، برابره خبره ده چې ښځې ته هغه لیکل رسېدلي وي که نه وي رسېدلي. او دویم صورت دا دی که چېرې دا یې ورته ولیکلو چې زید فاطمې ته ولیکي چې ای فاطمې تا ته هله طلاق دی چې کله د کاغذ تا لاس ته ورسېږي،
نه چې څنګه د کاغذ د خط دی ښځې لاس ته راشي د چیټي بس فوراً به طلاق وکړي شي هغه ځای نه بیا عدت شروع شي. ها که چېرې دا خط د ښځې ته رسېدو نه مخکې ضیا شو وسوځېدو اوبو ته لاړو وران شو یا خاوند په خپله باندې راواخیستلو یا خاوند نه علاوه بل یو سړی هغه دا شیز نه غوښتلو لاره کې وشلولو نو به بیا طلاق نه دی شوی ولې ښځې ته رسېدلی نه دی کاغذ. په دې مسلې باندې تاسو پوه شوئ. اوس جدید دور کې چې کوم مسله ده میسج والا نو میسج کې تاسو ځان پوهېږي که چېرې خاوند ښځې ته میسج وکړو او ښځې ته پته ولګي چې دا نمبر نه زما خاوند دی او دا چې کوم الفاظ یې لیکلي په الفاظو باندې هغه پوهېده نو دې صورت کې بیا طلاق شوی دی. ها صحیح ده که نه. یا ورته وایس میسج وکړي وټساپ باندې او وټساپ باندې د خاوند اواز خو پېژني ښځه که نه نو به وپېژني چې دا زما خاوند اواز دی نو دې سره بیا طلاق وکړی کېږي. طلاقنامې باندې ګوته لګول بغیر د نیته دلته مسلې صورت یې لیکلی چې خلک رالو خاوند باندې دوړه دباو واچوله چې شابه په دې باندې ګوته ولګوه او طلاقنامې مخکې نه لیکلي وه نه خاوند مجبور و او طلاق نیت یې نه و او په هغې باندې نه طلاق تلفظ کړی دی. ګوره په خولې باندې طلاق ټکې نه دی ویلی او په زور په هغې باندې دا ګوتې ولګولې نه دې سره طلاق نه وکړی کېږي. په دې خبره باندې پوه شوې په زور چې په خولې نه ویلي که نه په زور باندې ګوته ولګئ هغې سره طلاق نه کېږي. البته که چېرې دا سټامپ پیپر پړاو کي او وګوري چې دې کې دا سټامپ نویس دا لیکلي دي چې زید فاطمې ته 3 طلاق ورکړي خب پړاو کي او خب بغیر سوچ سمجھ سره ګوته ولګي یا د سغدو کې بیا طلاق کیږي. مخکې ځکه طلاق نه کیدو چې مجبور او تماچې ور باندې نیولي و چې ګوته ولګوه اوس په خپل رضامندي باندې ګوته لګولي نه لہذا اوس په طلاق کیږي. په دې مسله باندې تاسو پوه شئ. د هغه صورت ته لکه نن سبا قادیانان کوي انګلند والا هغوی داسې کار کوي دلته غریبان وګوري دا غریبو علاقو کې ورته وایي تا مونږ انګلند ته بوځو ویزا به درته میلېږي کاروبار به درته هم وي او لور نکاح در سره کوم لور نه تا شوه خو دې کې او تی چې دي کې زه ګوته ولګوم زه کافر کېږم بغیر نیت یې ولګوه که نه به صرف بهانه جوړه کړه چې انګلند ته بوځو نو ګوته ورته ولګي دې سړی سوچا کافر شو. ها پته خو ورته شته که چې لیکلي چې اخري پیغمبر علیه بالله هغه ملون دی نه چې کله د ښه پړاو کې ولګولو اوس رضامندي سره د ګوته لګولي چې زه انګلند ته لاړ شم نه هغې سره بیا کافر کېږي. په دې خبره باندې پوه شوئ. دویم چې کومې مسلې دي هغه تعلیق دی. تعلیق دې ته ویل کېږي چې کله شرط ذکر کړی شي لکه زموږ د پښتانه کې پلار کور ته لاړې بیا داسې او کور ته لاړې داسې که کمرې نه ووتې بیا داسې هغه مسلې درته اوس ذکر کوم. طلاق اصل تنجیز دی. تنجیز دې ته ویل کېږي چې څنګه طلاق ټکې ووایي بس طلاق واقع شي خو بیا هم د طلاق ضرورت د ښځې او خاوند حالات موقع محل رعایت فقهاو ساتلی دی. دې وجې نه طلاق اضافت او تعلیق اجازت یې هم کړی دی. نو گویا د صیغې په اعتبار سره د فقهاو په نسبت باندې چې طلاق واقع کېږي هغه په 3 قسمه یو دی طلاق منجز چې فوراً طلاق واقع شي. ٹھیک شي زید فاطمې ته چې طلاق یې بسر یو خړو مگر ټایم واقع شو. دویم دی طلاق معلق. طلاق معلق دی ته وایي چې کپلار کور ته لاړې بیا به طلاق وي نو اوس کپلار کور ته لاړه طلاق شوی دی کپلار کور ته لاړه بیا به طلاق دې ته طلاق معلق ویل کی. معلق د علق نه دی کوړی کېدل زوړندول یو سی پورې شیش تړل. ٹھیک شو کنه. اور دویم قسم دی طلاق مضاف لکه یو سړی ښځې ته دا وایي چې 1 مئی باندې به تا ته طلاق وي نو چې 1 تاریخ راشي طلاق به واقع شي دا هم ټیک دی. خو دلته کې چې مونږ کوم سره باس کوو هغه طلاق معلق سره باس کوو چې کله شرط وتړلی شي. اور تعلیق ویل کېږي اصطلاح په شریعت کې چې یو جملې مضمون حصول دپاره بلې جملې مضمون حصول مرتب شي یعنی د شرط د حصول باندې د جزا مرتب شي. تاسو یو آسان اصطلاح په انسان پوهی کې شرط او جزا د وپېژنئ دا اصطلاح ده د فقه. لکه مثال په تور باندې زه د وایم چې نور راوخیږي نه رڼا به وي د نور راختل دا شرط شو او رڼا به وي د جزا ده. ټیک شو که نه. یا داسې ووایم چې که تبلیغي جماعت رالو نو زه به بیا سروزې ته ځم د تبلیغي جماعت راتلل دا شرط شو او زه به سروزې ته ځم دا جزا ده. په دې خبره باندې اوس پوه شوې. دې نه لږ آسان ځان باندې پولیس ور یو چرسي ته ده وایي چې چرس ته اوس کولو که نه جیل ته دا شو نه دا چرس څه کول دا شرط شو او جیل کې اچول دا جزا ده. نه چې زه وایم شرط نه به بیا دا مراد وي دا اول جمله او چې وایم جزا دې نه به هغه وروسته خبره مراد وي. اوس په اسانه اصطلاح کې تاسو پوه شئ. اوس تاسو د عبارت ته ګورئ بیا په مسلې باندې پوهېږي. فقهاو کرامو په نسبت باندې که چېرې شرط یو داسې فعل وي چې هغه متکلم یعنی طلاق ورکول خپل ذات متعلق وي خپل ځان متعلق. مثال په طور باندې که ما دا کار وکړو ښځه به طلاق وي دا زموږ د پښتانه او خو بېخونه بسه که ما سګرټ وڅکولو ښځه به داسې وي که ما د جواري وکړه ښځه به داسې وي بیا وروسته هغه کار هم وکړي نو خو د بېخو بسه چې زور دونی خو مې کوه که نه څه ضرورت سګرټ داسې کوي او زندگی د کور والا بربدوي. نه که ځان سره شرط وتړي دا شرط ټیک دی. اور یا دا چې ښځې سره متعلقي یا یو بل سړي سره متعلقي یا د انسان یو کار سره متعلقي بل چې کور والا سره متعلقي چې که لوښي دوینځلو نو بیا داسې ده
نه غریب بیا امتحان کې وي. او یا دریم کس پوری کی چې کا ستا ورور دی کور ته رالو کنه بیا تا طلاق دی د څنګه د بازي پښتنه ټیک ده کنه دا ټول شرایط ټیک دي تر دې پورې چې دا و چې کنور وخت له طلاق نه دي سران کیږي ولې نور خو رخیږي کنه نه دا ټول چې شیزونه شرط ګرځیدل شي. البته سره کې چې کمی خبرې دی غیر سره طلاق نه معلقيږي. مثال به تور باندې خزي ته دوی کتا خو بیا طلاق هي کتا اراده وک بیا طلاق هي کته رضی بیا طلاق هي دې سره نه کی ولې دا پټه خبرې دي. البته دې مطلب دی چې تا طلاق خزي ته حواله کو چې خزي ته دا وای چې تا خو خدای کا ځان ته کتا خو طلاق واچو ځان ته نغه دی مجلس کې چې سوره پرې نه سي ځان ته طلاق چوي شو او مجلس نه یوزل بار لاړه بیا طلاق نشي چې دې ته تفویض طلاق ویل کی د مخ کې ما درته ذکر کړی دي. بیا چې کم ټکی شرط د پر ذکر کیږي عربي کې خو ان اذا ما کلو متا متا مده میں تاسو سونه پوي خو اردو کې اگر جو جب جو بھی جب بھی جہاں او پښتو کې کچری دسی وی چې کم دې دسی وی کله دسی وشو او کله داد وکو نه دا بوي دا ټول شرایطو کې راځي. د دې دغه ټکو حکم دادی چې د سره طلاق معلق شو چې کله شرط وجود تراشي نه طلاق وکي کیږي او چې یو ځل شرط وجود ترالو نو یو طلاق وکيږي که دوباره شرط وجود ترالو بیا به طلاق نه وکي کیږي. په مثال باندې ځان پوي کې زید فاطمه ته دا ویل چې کپلار کور ته لاړې نه طلاق هي ٹھیک شو. اوس د فاطمه لګیا شو پلار کور ته لاړه چې یو ځل لاړه نه یو طلاق وشو چې دوین ځل بیا کور ته پلار کور ته زینه طلاق په نه وکي کیږي ولی چې یو ځل شرط وجود ترالو نه سره طلاق هم وشو دوباره چې شرط وجود تر زینه بیا طلاق نه وکي کیږي. په دې خبره باندې پوه شئ یو په دې خبره باندې. البته دویم ټکی کلمه دی اور دې مطلب اردو کې دا دی جب کبھی بھی کسی صورت میں بھی پښتو کې دا چې کلا هم په کم صورت کې هم دی ویلو نه د دې حکم دا دی چې کله لفظ کلمه سره طلاق مشروط کی نه چې کله هم هغه کار کیږي جزا به مرتب کیږي تر دې پورې چې درې طلاق به واقع شي ولی کلمه کې تکرار اور عموم موجود دی. البته درې طلاق واقع کی دونه پس کا خزه کار کوي نه بیا طلاق ځکه نه کی چې خوند طلاق نکاح نه وته. البته کدی اول خوند تر تل غواړي نکاح به کوي بل ځکه عدت پتیر کی نکاح به کی غاب ورته طلاق وچی بیا به عدت تیر کی بیا به دې تراشي نه دی صورت کې چې بیا هغه خزه کار وکي نه طلاق نه واقع کیږي. نو اول ځل چې کم دی د کلمه ټکه ویلې دی هغه سره د طلاق معلق کیږي. یو مثال باندې ځان پوي کې زید فاطمه ته دا ټکی مخکې خورته دا ویلو چې پلار کور ته لاړې طلاق ابوي اوس ورته دا وی چې کله هم پلار کور ته لاړې تا ته به طلاق وي یا ورته دا وی چې په کم حالت کې ته کور پلار کور ته لاړې ته به طلاق او چې یو ځل فاطمه پلار کور ته لاړه یو طلاق شو دریم ځل لاړه څو طلاق شو دو طلاق شو چې دریم ځل لاړه څو طلاق به شي درې طلاق درو طلاقونه پس کا اوس د خزه پلار کور ته زینه طلاقونه خوند سره ختم شوي دي کنه درې کرتوسو غړ زیدلې دي نو کرتوش تنه نه بس اوس کزي رزي خپل کار بکی خود دی خوند نکانه د خزه مکمل طور باندې طلاق مغلظ سره وته اوس په د خزه عدت تیری بل ځکه باندې کا کوي هغه خوند بونه شری ضرورت پوره کی هغه ورته یا طلاق چي یا بمړیږي بیا بغنه پس عدت تیری بیا به دې ته واپس رسی. او چې کله د فاطمه دوباره د زید نکاح تراغله او چې د پلار کور ته زینه طلاق نه وکي کیږي ولی د چې دی ورته ویل چې کله هم پلار کور ته لاړې بدی درې ځله کار کړي د درې نه زیات دا کار نشي کوله او کدی زید بیا غلو خړو د ټکی دوباره ویلو نه چې اوس بیا طلاق وکيږي خو چې ټکی دوباره به نه ویل بیا طلاق نه کیږي. اوس په خبره باندې پوه شئ دغه دا ډیره غټه مسله ده زموږ د پښتنه کله کله د سه هم کوي بس الله دې اسانه کړي. اوس د طلاق د تعلیق درست صحت د پر اساس شریعت فقها ذکر کړی دي هغه کې اول نمبر شرط دا دی چې کم شرط سره طلاق معلق کړی شوی دی هغه فی الحال معدوم یعنی موجود نه وي او مستقبل کې دغه وجود تر راتلل ممکن هو وي. کچری فی الحال موجود وو مثال په تور باندې خاون خزي ته دوی چې اسمان د ما د پاسه وینه ته طلاق دی نه تا خو به خو بس اسمان موږ د پاسه دی کنه دی ما طلاق لاړ وشو ها ولی دسه خبره سره خبره وتړل چې هغه په موجوده حالت کې شته کنه اسمان موږ بره دی کنه دی اسمان خو موږ لاندې نه کیږي کنه نه دې سره فورا طلاق واقع شو دي شرط هیڅ فایده ونه کا دا طلاق منجز دی دې ټیم کې طلاق واقع شو. اور کچره شرط د شرط ذکر کو چې غسره ممکن نه دی وجود ترتلې نشي مثال په تور باندې خزي ته دوی چې د ستنې د سروي کې کچره اوخ ابل طرف ته وته نه تا طلاق دی هغه د بیخو بس اوس به د ستنې سروي کې د اوخ سو کو باسي نه لازم د سره طلاق کیږي نه دا سه غلو خړو ټیک ده کنه دا کلام لغو شو د سره طلاق نه وکي کیږي. یا دسی وی چې کسه دی و اسمان ته وختلم کنه نه تا طلاق دی و اسمان تاسو نه شيخته هوځي کله اسرائیل السلام د سمیلو شي بیا ان شاء الله وخیږي او بیا سه طلاق کار نه کوي نه لازم کده سي شرط سره یو خبر وتړي چې هغه سره وجود ته نشي راتله وجود دغه ممکن
نوي نه بیا طلاق لغو دی بیا طلاق نه کیږي. دویم دا چې دا شرط متصل ذکر کی منځ کې فاصله را نه ولي. زید فاطمه ته د وی چې کپلار کور ته لاړې کنه دا په مارچ کې وي اپریل کې ورته بیا وی چې طلاق یې خو دا بیا خو بس دا په یو ځای به وي قبل بل یو غټه منځ کې فاصله وکنه بیا ور سره هغه سره طلاق نه کیږي. یا دا چې ها البته دا د منځ کې ساوا خستله یا مړې صفاکا یا ورته ارګمې راولو خوري کولاو کا یا ټوخلی وکا یا ورته پرنج راولو او یا جبا بن شو نه دا فاصله نه دا بیان ټیک ده. مثال به تور مې زید فاطمه ته وی چې کپلار کور ته لاړې خلو کولاو کی بیا ورته چې طلاق یې بسو شو ها دا دومره ډیره کمه فاصله ده دته اتصال ویل کیږي دا اتصال کې شمارل کیږي. دریم دا چې شرط اور تعلیق نه مقصد د خاوند د خزه نه انتقام اور بدکلمی بدله اخستل نه وي. مثال په تور باندې خزه خاوند ته وی چې ته بے غیرت او کمینه یې ټیک ته د سټکی ورته استعمال کی بعضی خزه وی خو ورته چاړو ور کړی خل نه وی تبعی کی خاوند دا ویل چې ته بے غیرت او ته کمینه یې او خاوند ته غوسه کې شو ورته جواب کی وی چې کچری زه وکی کمینه وم یا وکی زه بے غیرت وم څه لکه څنګه تا ویل دي نه تا طلاق دی. اوس پس کو نه فقهاو دلی کړی دي کچری دا خزی ته دا خبره کوله هغه وخت کې غوسه وو نو بس په مغه ټیم باندې طلاق شوی دی ٹھیک شو کنه طلاق وشو اور کچری فوری جواب او غوسه کې نو عام حالاتو کې اسی ته خزی غب شپ پیری چې کمینه او بے غیرت او ورته چې خب زه کمینه بے غیرت نه بیا تا طلاق دی. حالات غوسه نه و جګړه نه و بیا ور سره تعلیق درست دی. تعلیق څه مطلب اوس په مونږ دا ګورو چې وکی دا خاوند بے غیرت دی کنه او که بے غیرت او بیا طلاق شوی دی او که بے غیرت نه طلاق و نه وی وکی کمینه دی کنه دی هغه باندې بیا حکم مرتب کی. سلورم دا چې تعلیق په وخت کې شرط اور جزا تذکرہ وشي کچری د سوی چې ای فاطمه زید ورته وی چې کا کوړه پلار کوړه طلاق دی درتا کا بس مخکې وینلو چې څه شي دی پلار کوړه لاړې مور کوړه لاړې تر کوړه لاړې نه دې سره بیا طلاق نه کیږي. پورا شرط په ذکر کوي ها پوه شو په دې خبره باندې خبره نیمه ذکر کا نه بیا نه کیږي. پنځم دا چې شرط اور جزا په منځ کې حرف شرط موجود وي اور یا دا چې کا شرط ټکی نه موجود خو دې یو لفظ چې غینه دا پته لګي چې د طلاق دې پورې تړل نه بیا هم ټیک ده. او تعلیق په وخت کې یعنی چې کله د شرط پورې طلاق تړي غو په وخت کې د خزه او د خاوند منځ کې د نکاح رشتہ موجود وي یا غا عدت کې وي. مثال په تور باندې کدا ورته وي یا دا چې د طلاق وتړي د غي نکاح پورې. مثال په تور باندې یو سړی خزه ته دا ویل چې کچری تاسو سره ما طلاق نکاح وکړو ته ته به طلاق وي نه چې کله ور سره نکاح وتړي طلاق وکيږي. ها اوس وښه په دې خبره باندې خزه نه وا خزه طرف ته نسبت وکړو خزه ته دا ویل پردي خزه وا چې کته سره ما طلاق نکاح وشو کنه ته به طلاق وي نو سیا پردي خزه د طلاق نه دي شوی کړ خو چې کله هغه خزه سره نکاح وکینه د یو طلاق واقع شي. اوم شرط دی چې شرط موجود کېدل په وخت کې خزه او خوند هغه رشته ازدواج کې برقرار یعنی خپل کې خزه او خوند یا دا چې د خزه د عدت کې وي کچره هغه خزه ته طلاق شوري عدت تیر شي وي نغد بعد شرط وجود ترالو بیا طلاق نه کیږي. مثال په تور باندې زید فاطمه دوی چې کپلار کوړه لاړې درته طلاق دی غپلار کوړه لاړه طلاق وشو کنه درو میاشتو بعد هغه ته بل ځکه نکاح کول ټیک دي اور غد بعد هغه شرط وجود ته بیا راغلو. مثال دا بیا کوړه لاړه نه طلاق ځکه نه کیږي چې یو طلاق شوی درو میاشتو بعد خو غد دین نکاح نه وتلی ده کغه اوس روزانه پلار کوړه زی طلاق نه کیږي. اور اتم نمبر باندې دا چې خاوند طلاق ورکول ولا اهل وي د طلاق ورکول یعنی عاقل بالغ وي د مسلې باندې ځان پوي کی زه ټیک ټاکو او دماغو کار کولو اور خزي ته دا ویل چې کپلار کوړه لاړې تا ته به طلاق وي میاشتې بعد لیونه شو دماغو کار پریدولو هغه د بعد خزه پلار کوړه لاړه نه طلاق کیږي ولی چې څو وخت دی دا جمله استعمالوله چې پلار کوړه لاړه چې طلاق ویني غوښ کې خو ټیکو کنه اوس لیونه دی نه چې څو وخت جمله ویل هغه وخت کې ټیکو لیا دیو جن به طلاق وکي کیږي. البته کلیون توپ دوران کې ورته ویل چې پلار کوړه لاړه طلاق ویني لیونی طلاق اسې نه کیږي بیا طلاق ورسره نه وکي کیږي. په دې خبر باندې ځان پوي کی یو مسله ده چې یو سړی د خپل خزې ته دا ویلو زید فاطمه ته ویلو چې کته فلانکی کوړه نه وتل نه تا درې طلاق دي اوس هغه مجبوری د پلار کوړه خو کله ځي کنه دا ورته چې پلار کوړه لاړې ته بدري طلاق وي. اوس په دا بچکو څنګه ور علماء ځکه په کار راځي اوس ورته علماء لار جوړي چې دا بسنګي بچ کی د څه چل وږي کنه د خاون بدی خزې ته یو طلاق فورا واچي ٹھیک ته ورته وایي چې ته په ما طلاق دا خزه به درې میاشتې عدت تیر کی عدت ته بعد به د خزه طلاق باینه سره د نکاح نه اوزي بس د نکاح نه وته د سره دغه دی خزانه ده اوس به د خزه لاړه شي پلار کوړه یا چې کم کورنه منکړي غې ته بناوځي یا قسم به مات کی
هغه د بعد به راشي دی خاوند سره به دوباره نکاح وتړي تجدید نکاح وکي هغه د دې ښځه شوه او د خاوند شو البته یو کرتوس ورډزیدلی دی که نه اوس ښځه چې کله دې نکاح ته دوباره راغله اوس پلار کور ته ځي نه طلاق نه کېږي ولې چې کله د ښځه پلار کور ته لاړه هغه وخت کې د ښځه د دې نکاح نه وتلي وه هغې شرط پوره کړی دی نه لحاظه هغه درو طلاقونه به بشي د یو طلاق به واقع شي البته درو کرتوسو کې یو کرتوس وډزي د دوه کرتوس ورسره پاتې دي په مسله باندې پوه شوې دا علماو کار دی دی به بچ کوي او طریقه به ورته جوړي همداسې یو سړی دی ظالم د نر بچی دی دا ویلو چې زه کمې ښځې سره نکاح کوم هغه باندې طلاقه ده کله ما طلاق یې واچولو اوس دا دنیا کې چې کمې ښځې سره نکاح کوي فوراً به طلاق وکړي کېږي ولې کله ما ټکې ذکر کړی غولي خوړلي دي دا به څنګه بچ کوو د دې طریقه هم فقهاو ذکر کړي ده داسې چل به وکړو چې دې سړي ته به ملګری لګیا شي نکاح به ورته وتړي دې ته به نه وایي چې تا ته مونږ نکاح تړو یوه جینۍ به ورته وګوري هغې سره به ورته نکاح وتړي بیا به دې ته راشي دې ته به وایي چې تا ته مونږ نکاح تړلی دا به ورته یې ښه جي بس ناښځه بې طلاق نه بشي او د دې نکاح به وشي نور چې خپله باندې دا کمې ښځې سره نکاح تړي ته به طلاق کېږي ولې دی کلما ټکې ذکر کړی دی ولې دی ویلي چې زه کمې ښځې سره نکاح تړم هغه به په ما طلاق کېږي نو دې سره به څه کوي دنیا کې خو به ظهور ورته راوستی نه شو او چې کمې ښځې سره نکاح تړي هغه به طلاق کېږي نه هغې دپاره بیا فقهاو دا هیله ذکر کړي دې ته نکاح طفیلي ویلی کېږي او پردی سړی ورته نکاح وتړي دا سره خبر نه بیا راشي دې ته اطلاع ورکړي او دا وایي چې ښه بس ټیک ده بس نکاح یې وشو ښځه به طلاق نه بچي په دې خبره باندې پوه شوې بل یو مسله داسې ده چې یو سړي یو شرط ذکر کو چې که دا کار مثال په طور باندې چې که زه فلانکي کور ته نه وتلم زه دا ویلو چې که زه فلانکي کور ته نه وتلم د فاطمه به ما بین طلاقي فاطمې کور والا ده اوس که چېرې دا په خپلې رضامندي باندې هغه کور ته دننه کېږي نه طلاق به وکې کېږي دې کې هیڅ شک نشته دې مسلې باندې تاسو پوهېږئ که نه خو که اوس داسې چلو شو چې څلورو کسانو خپل لاسونه نیولی دی په زور یې دې کور ته ور وشړلو دروازې نه ور وغورځولو دې سره طلاق نه کېږي یا هغه کور مخ ته ولاړ و ډینجې کولو دې کې یو میخه راغله یا غوی رالو دی په دښکر وولو او کور دروازې نه دننه وغورځولو بیا طلاق نه کېږي صحیح ده که نه اور یا داسې و چې کور مخ ته ګرځېدو غځي چا صابون غورځولی خپۍ ورباندې خوی شوه ډایرکټ نه دننه کور ته ننوتو خپۍ خوی شوه نه دې سره طلاق نه کېږي ولې په خپلې مرضي نه دي کړي خو که په خپلې مرضي باندې ورننوتو بس بیا طلاق شوی دی ښه ګوره فقهاو څومره باریکې مسلې ذکر کړي دا تاسو نه اورېدلي و نه بیا به اورې ښه خو ما درته ذکر کړي اور یو بل سړی دی بل صورت دا دی چې چا ورباندې تماچه ونیوله چې شابه تا دا ټکی کړی چې فلانکي کور ته نوځم د فاطمه ما باندې طلاق ودي بس غریب ورو غوی پاسېدلو چې د سړي دمکي راکړي داسې نه وي چې ډاز را باندې وکړي او خیر ته هم کښېنه نه بس یېرېدو یې خپله پاسېدلو او ښه ښایسته په خپلو خپو باندې کور ته ننوتلو هغه کور ته بیا طلاق شوی دی ولې اوس مجبوره نه دی که نه په خپلو خپو نوتلی دی البته که دو بدماشانو رخصی په زور غورځولی نو بیا طلاق نه کېدو خو چې بدي پوه شوې نو البته یو په دې مسلې باندې هم ځان پوهې کړي چې که چېرې یو داسې شرط سره د طلاق معلق کړلی شي چې هغه شیز وفات شي یا ضایع کړلی شي نو طلاق بیا نه کېږي مثال په طور باندې زید فاطمې ته دا ویلو کور والا ته چې ستا د ورور نه دی اسلم که دې سره تا خبرې وکړې که نه بیا ته ما باندې طلاق یې لږ څه تېرېدو هفتې د بعد اسلم خپې وټکولې قبر ته ورغلو مړ شو نو اوس دې صورت کې د ښځه به اسلم سره خبرې نشي کوی چې نشي کولی نه طلاق نه وکې کېږي لہذا چې کم شرط یې تړلی و چې که تا اسلم سره خبرې وکړې طلاق به دې سره وخوړو خبره لاړه راغله یا یو سړي ښځې ته دا ویلو چې ته دې تره کور ته ننوتې که نه نه تا ته طلاق دی زید فاطمې ته دا ویلو چې تره کور ته لاړې تا ته به څه وي طلاق وي ترې لګیا شو نوي ځای کې حیات آباد کې بنګله جوړه کړه دلته پنګو کې چې کم کور و سوچ یې وکړو چې دا مړه دې څه کې زوړ کور دی بس بلډیزر یې ورته راوستو بالکل یې کور سیده کو هغه ځي باندې باغ ولګولو اوس د ښځه که هغه باغ ته لاړه نه طلاق نه ورکې کېږي ولې زید ورته دا ویلو چې تره کور ته لاړه شي دا د تره باغ دی د تره کور نه دی لہذا اوس په طلاق نه ورکې کېږي نه چې کومه خبره کړې وه بس هغه لاړه اسماني شوه هغې هېڅ اثر به نه غورځي دې خبره که چېرې ورته دا ویلي چې که دې کور ته ننوتې بیا خو دا کور سره متعلق کور لاړو خبره نه لاړه او که دا ورته ویلي چې تره کور ته نه تره خو شته دی که نه چې تره به کم کور کې وي بیا به ورسره طلاق وکې کېږي په دې خبره باندې پوه شوې خو بهرحال د الله دې نه کړي که داسې یوه نیمه مسله راغله نو هغه تاسو علماو نه تپوس کوئ انشاءالله الله پاک به د مسله حل کړي الله روزه د موږ تاسو دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب